نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رونو دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې خیا د جمعې په ورځ باندې د اشخیلو کنډو کې مسجد قبا د ولې کنډو چورته دغه جمعات ناصر روزي جمعات روان دی مثال خان او محمد علي او وغیره ایب کې نو څومره اشخیلو خلک دي مختار خیل دي پیروخیل دي چې څوک پسې روزه کې تلل غواړي سبعین هو بجوله سره خپل بیشترې راشي. دا دومره مبارک لیار ده چې دا 140,000 پیغمبران او صحابه کرام اجمعین او دغه ټولو دا دعوت تبلیغ کار کړی دی. طارق جمیل سے وی چې دا ټولې دنیا دولت چې استا شي او خیرات یې کړې ولا یې قبول کا دین یو ورځ د الله په لیار کې چې تېره کړې دغه ډېر زیات ثواب دی. او چې څوک لکه د کور نه روپۍ قدم اخلي نو مخکیني ټول ګناهونه یې الله معاف کوي. 1 روپۍ به په 10 باندې قبلېږي یو مونځ او هر عبادت کې یو کم 50 کروړه باندې قبلېږي. نو ورونو دوستانو چې مونږ او تاسو منځونه ټیک کړو الله تعالی د معراج په شپه باندې نبي علیه السلام له تحفه کې ورکړی مونځ چې مونږ لږ کوشش وکړو په کور کې په کلي کې په چم ګاونډ کې چې ټول خلک د جمع مانځه والا جوړ کړو. نو قیامت ورځې پورې چې څومره انسانان پیدا کېږي دا نبي علیه السلام امتیان دي دغه ټولو ته به کلمه رسو ټولو مسلمانانو کې به اصلاح راولو چې اسلام کې راشي او د الله تعالی په احکاماتو نبي علیه السلام په سنت طریقو باندې روان شي. نو مونږ او تاسو به کامیاب شو. دا لکه وزر ته یم چې زونږ په معاشره کې چې کومې برایي دا برایي به په دې باندې ختمه کړي چې مونږ 15 وخته په جمع سره مونځ معاشره کې راشي په کورونو کې مونځ راشي په محلو کې هم راشي چې ټول خلک مشران هم دا خواري وکړه علما کرام یې وکړه والدین یې وکړه او پوره مونځ او خشوع او وضو والا جوړ شي چې په څوک په پوره پابندۍ سره او په دیان سره ولا نه یارس والا مونځ وکړه یو داسې مونځ دی چې مونځ نه ځان خلاصوي یو داسې مونځ دی چې مونځ باندې ځان خلاصوي. مونږ او تاسو داسې منځونه وکړو په ښایسته طریقه سره په جمع هغه چې الله تعالی زموږ په هغه منځه باندې وبخي. اخیري په دغه شعر باندې به خبره خلاصه کړم چې د قیامت په ورځ به لویه تماشه وي که ځان په تماشه نشي رحمانه. والسلام.